یا مو کاروبار یا د پښتنو کاروبار تاسو خلکو ته ښیو. baru saya tawakal di pasara ya har ya par. راته پته نه وه چې را کوم ځای خو کوشش مو شروع کړ اجمان ته دړه وایه دا غوښه به کوم ځای نه مې راویږي. ما سټارټ واخیسته برید کې ساده کباب نلي کباب. السلام علیکم دا د موږ سره فراتګل استاد د خیبر بازار سپیشل لیست دی دا وګورئ تاسو یو ځل دا لیست کې تاسو به بار بار راځئ. سلامونه ملګرو، سوداګر یما موجود یما کباب المدینه مویلا شارجه. پروګرام دی کامیاب خلک. زمونږ دغه پروګرام مقصد دی هغه خلک چې په متحده عرب امارات کې خپل کامیاب کاروبارونه لري یا په ښه پوسټون دي چې هغه دنیا ته وښیو. راغلی یم کباب المدینه ته، کوم چې یو ځانګړی حیثیت په پوره عرب اماراتو کې لري، کوم چې د لرې لرې علاقو نه او د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي او دلته بلا انتظار کوي. یا خلک اکثر تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ چې په ګاډو کې ناست وي یا مطلب کافي انتظار وکړي، خو بیا هم خلک د کباب المدینه سره خپله مینه لري او د دې ځای چې کوم ټیسټ دی یا کوم خوند دی کومه ذایقه ده نو د هغې دپاره راځي. راځئ کباب المدینه درته ښایم، د کباب د جوړېدو پروسس درته ښایم، د دوی سره نور کوم آیټمز دي د هغې سره د دې چې کوم مالک دی د هغې سره خبرې کوو، ګورو چې هغوی سره یې لري کباب المدینه کله سټارټ کړو، د دې د کامیابۍ سره دی او پښتانه او پاکستانیان په امارات کې چې دي هغوی څومره مینه ورکوي. راځئ ما سره. څه به وایې پښتانه یا کسټمر مینه درکوي، راځي د لرو لرو ځایونو نه انتظار هم کوي بله، نو څه وایې؟ تاسو ته راته مخیل دکان ته دلته مو ورکوو تازه فریش غوښې سره او نلي والا سپیشل کباب دی مشهور. کوم کوم کباب دي؟ دغه مختلف کباب دي، کیمل سپیشل دی، دومبا سپیشل دی، بیف سپیشل دی، چکن دی، مٹن دی، لحام دی، فش دی، مختلف ورایټو سره دغه انډي والا دی، سپیشل دی، چپلی دی دا تیاریږي. صحیح شو. माशाल्लाह ये हम लोग तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करते हैं और काफ़ी टेस्टी है माशाल्लाह और अच्छी मज़े वैरायटी आप लोगों के पास. ښه نو ملګرو، د کباب المدینه مالک زموږ یو پښتون ورور، زموږ فخر دی، موږ پرې فخر کوو چې په عرب اماراتو کې یو داسې ښایسته کاروبار لري او بل کباب یې دلته خلکو ته انټروډیوس کړه. نو راځئ حسین شیرازي صاحب را سره موجود دی، د هغوی نه د هغوی د ژوند په حوالې سره د هغوی د کار په حوالې سره پوښتنه کوو. اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې په دومره مصروفه وخت کې مو ټایم ویستو او موږ له مو وخت راکړو. ځان راته لږ معرفي کوي چې دنیا مو وپېژني، کباب المدینه خو پېژني، خو نن د کباب المدینه جوړونکي دنیا ته ښایو. نو ځان راته لږ معرفي کوي. السلام علیکم مینوالو، تاسو ډېره مننه په دې مصروف وخت کې چې تاسو مونږ ته وخت راکړو او مونږ کباب تاسو خلکو ته یا مو کاروبار یا د پښتنو کاروبار تاسو خلکو ته ښیو. زه حسین شیرازي اورګزۍ ایجنسۍ سره تعلق لرم. په یوې ته 2007 کې راغلی وم او هغه په قرض مو پیسې راغستې وې یو دوست نه، نو 1.5 लाख रुपए. نو 7 کې مو په 1000 درهم سلري باندې ما 1-2 سال کار کړی په 1000 درهم باندې په دوبۍ کسټم پر راشد کې ایز ا کلیرنګ ایجنټ. بیا د ایډیا راته راغله د کباب. د کباب ایډیا کې مو عموما چې امارات کې کباب خوړی مو اصل بیسک اورګزۍ ایجنسي مو کوهاټ کې بدلېږي.
نو د مولا رقم دي د در ادم خیل باندې دي راته پته نه وه چې را کوم ځنه خو کوشش مو شروع کړ اجمان ته دړه وایه دا غوښه به کوم ځنه میلویږي ما سټارټ واخیسته بیف کې ساده کباب نلی کباب جی سټارټ خو امارات کې هغې ټایم کې نلی کباب نه و جی 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 4 سال پهله که تاسو وګورئ اوس خو ماشاءالله الحمدلله ډېرو خلکو شروع کړی نل بیف کې سټارټ ما واخیستو نلی به کوم ځنه پیدا کېږي شپه ورځ مو یوه کړله سهار وختي به په راتلو اجمان نه به مو د غوښه سبزي وغیره دا غوښه به مو اجمان نه راوړله فریش او ریتا کومه وه دا به راسه کور والا کور نه ټکوله ریتا ویلې ما سره بجټ دوره نه و چې ما ځان سره ویټران نیولي وي جی ما سره یو استاد مې راوستلی و یو ورسره هیلپر مې راوستلی و 2 کسه جی په حال کې د وړوکې حال اوس تاسو جوړ کو دا ورسره سالون به مو واغستو ته پهله وړوکې حال و نو هغې به راسره ټاټا کوله دلته به زه ویټر وم ټیبل مین به هم کوله او کاونټر به سنبله او ډلیوري به من کوله ورځې ګرمي کې به کار چې نه وی بیا مې د بلډینګو کې بروشرې خپله غورځولې اویر نه به مې سبزي شپې 2 بجې راوړه هلته نه ارزانه به وه یعنی تو یا 24 घंटे کې ما 2-3 घंटे خوب کړی یا نه نور مسلسل دی باندې شروع 1 سال پورې په دې ځای کې به زه یو خبره اډ کړم چې دا د هغه خلکو لپاره سبق دی کوم چې د مهنت نه بغیر ځان کامیابول غواړي مهنت شرط دی ناممکن دی الله تعالی اکثر تصور کوي ګوره لک بالکل شته دعا شته خو دعا سره سره الله تعالی متعقل او شعور را کړی دی حیواني مهنت نه بغیر بالکل نه او مهنت د کی ووا جوا زبدان او د خبرې کېټ کوم چې څوک کاروبار سٹارټ کوم وړوکې کاروبار ولې نه هغې سره مینه وکړو محبت خپل کار سره شوق نه وکړو شوق نه کامیابي ترلاسه شوه خلک په لایدونو کې د هغه وخت نه چې ولاړ دي د اوسه پورې هغه خلک په لایدونو کې ولاړ دي الحمدلله بل زه به یو خبره په دې کې اډ کړم چې د زی کمې ستاسو سره وي مطلب حالونه مو غټ دي او کسټمر دومره وي چې اکثر موږ لیدل ملګري به د ویډیو کې ګوري اکثر خلک گاډو کې ناست وي یا انتظار کوي پښتنو یا پاکستانیانو خلکو څونه مینه درکړه یاره زه د دې شکریا زه نشم ادا جی چې ما ته څومره سات راکړل ټول کمیونټي پښتنو پنجاب ملورې یعنی انډیا پاکستان ټولو کباب خوښ که تاسو به خپله اوس ویډیو کې لیدلی وي د دې ټولو کمیونټي زه دومره شکریا ادا کوم چې دو ما ته 1 घंटा انتظار کړی جی 1.5 घंटे کې 2 تا کباب میلاو شوی دا دو هغه به وجود اندو مو ته سات را کړی دا او زه نن تاسو په دغه باندې اعلان هم کوم چې ما شاته ځای نیولی ده انشاءالله 2-3 مهینې کې به رډي شي صرف فیملي دپاره جی جی نو شاته مو ځای نیولی دی مو کوشش کوم هلته 2 کړي لګو فیملي بي وي او یو به پارسل وي دې زمانې به کوم دی هغه لوډ دغه به شي کم به شي او هلته کې به خل دغه شي او دویم ځای ما په دوبۍ کې شرمتینه باندې نیولی دی ماشاءالله انشاءالله هغه سټارټینګ مو 2025 نه کوو اوس فلحال لغونې د ویزو مسله د تاسو ټولو ته پته ده 50-60 سال تقریبا ریسټورنټ لین کې خلک وشو او مونږ ته کوم شهرت په 3-4 سال کې میلاو شو د دې مونږ سره جواب نشته الله تعالی مونږ ته د دې همت راکړه چې مونږ سره تکبر ونه شي څو برانچونه لرئ ځکه چې په مختلف نومونو سیم ټو سیم اکثر یا نو کتونکو ته به دغه خبره کنفرم کوي څو برانچونه لرئ فلحال زمونږ د یو برانچ دی شارجه موهلا بس سټیشن سره جی اخره کې پښتنو ته څه پیغام ورکوئ اخره کې پښتنو ورونو ته ما دا میسج دی چې پلیز زه ځان نه ویم مونږ صبر نمبر 1 صبر پیدا کړو ځان کې اتفاق پیدا کړو ځان کې پنځه ملګري میلاو شو په لیبر کنسټرکشن کې ولې ته نه ما ته اوس اگزامپل درکو چې یاره 20 کسانو 200 درهم تاسو 5 یا 10 کسان مل کې 100 درهم 200 درهم سیر تکي ونه ځان بجټ باندې لګونه کوشش وکړئ چې ځان باندې خرچه کم کړئ هغه پیسې ته ځان ترا کې وړو کې باندې کې پیټریا تاسو دلته کې لیدې شي چې کوم ځکه یو بلډینګ جوړ شي مروړي ورته فیکټریا جوړه کړی ډېر مهرباني د قیمتي ټایم راکولو د وخت راکولو په الله ګران شي او د نیکسټ پروګرام لپاره انتظار کوئ